کله چې تاسو د یو کار اراده وکئ د هغې نه مخکې دا وظیفه صرف 11 پیرو کوئ انشاءالله العزیز د الله پاک حکم به تاسو سره وي د الله پاک رحمت به تاسو سره وي دغه رنګې د الله پاک فضل به تاسو سره وي تاسو چې کوم مقصد دپاره روانې تاسو چې کوم کاروبار دپاره روانې صرف پرم تاسو روان یې نو الله پاک به تاسو ته په دې کې ضرور کامیابی درکړي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید در کوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد او تر تازه ساته نن چې کوم زموږ وظیفه ده دا وظیفه ده د معاملاتو حواله سره یو سړی چې څه کارم شروع کوي چې دا ارسوي انشاءالله العزیز دا غیر مخکې د صرف 11 پیرې دا کلمات وی الله پاک په فضل او کرم سره دا کار په خیر خیریت سره سر ته رسي او دغه رنګ د الله پاک معیت او معیشت او دغه رنګ د الله پاک اراده او فضل او رحمت د انسان سره دا شامل وي یاد ساتئ چې کله یو سړی د کور اوزي یا مثال اراده وکړي د رشتې حوالې سره چې زه زما پلان کې ذکر رشته کوم دا آیت د مخکې وی انشاءالله العزیز د هغوی زړونه بندرم شي او تاسو له رشته درکړي یو سړی د کاروبار د شروع کېدو نه مخکې دا وظیفه 11 پیرو کی او بیا کاروبار د شروع کی الله پاک فضل د الله پاک حکم د الله پاک معیت به د انسان سره وي او الله پاک به انسان ته په کاروبار کې ترقی ورکړي دغه رنګ یو سړی نوې کور شروع کوي چې کله نوې کور شروع کوي د هغې نه مخکې دا 11 پیرې وي انشاءالله العزیز دغه کور به الله پاک په انسان باندې ځړی او دغه رنګې انسان به ټول عمر پر هغه کور کې وي دغه رنګې د خوشحالو ژوند به وي دغه رنګې د سکون ژوند به وي بې سکوني به نه وي دغه رنګ یو سړی د پرچې دپاره ځي او مخکې د پیپر نه دا آیت مبارکه 11 پیرې وي الله پاک به د دې آیت په توفیل سره د دې آیت په برکت باندې د پیپر د ډیر زیات آسان کی یو سړی چې د دفتر فرانسته کوي دغه رنګې د سکول فرانسته کوي دغه رنګې د کالج فرانسته کوي دغه رنګې د یونیورسيټي فرانسته کوي د سره پارمزي نو دا آیت مبارکه د 11 پیرې وي انشاءالله العزیز د دې آیت په توفیل باندې الله پاک ور په هر څه کې برکت واچي یو سړی د کور اوته د نوکرۍ په خاطر باندې چې ماته د نوکرۍ ملو شي او دغه رنګې د آیت مخکې نه ویلي چې کوم افیسر دی د هغوی په زړونو کې به الله پاک رحمت واچي د هغوی زړونه به الله پاک نرم کړي او دغه رنګې دته به د نوکرۍ فیصله وکړي نوکري بوله دا ورکړي نو که یو سړی کاروبار شروع کوي که یو سړی سعودي ته ځي یو سړی دوبۍ ته ځي پاکستان کې څه کاروبار شروع کوي انشاءالله العزیز د ټولو معاملاتو نه مخکې د آیت مبارکه سره په 11 پیرې وایي بیا تاسو تماشه کوئ چې الله پاک څنګه زموږ ستاسو دعاګانې قبلوي او څنګه زموږ معاملات زموږ کاروبار برابروي ده آیت داسې چې موږ به 3 پیرې درود شریف وایو او بیا به هغې نه بعد 11 پیرې د آیات مبارکه ووایو ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا 11 پیرې د آیات مبارکه ووایي بیا د 3 پیرې درود پاک وایي بیا د هغې نه بعد دعا وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به د ټول معاملات ټول کارونه دا به آسان کی الله پاک هم خوشاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته